د کوزدر ډي پی او انویسټیګیشن مشتاق خان ته چکدره پولیس سټیشن کې قائم د ادینزي سرکل ډي آر سی دفتر کتنې په موقع ویلې شوې دي چې ادینزي سرکل دفتر کمیټه د چیرمن حسین شاه خان په نگرانۍ کې 13 کال اکتوبر نومبر دسمبر میاشتو کې په 50 کیسونو او شخړو کې ولس پروغه جوړه ختم کړي دي او 12 د قانوني کاروایی د لپاره متعلقه فورم ته لېږلي دي. د دورې په موقع د چیرمن حسین شاه خان یوسفزی نه علاوه انجمن تاجران چکدره ادینزي صدر خواجه فیض الغفور او ګڼ شمېر نور کسان هم موجود وو. په دې موقع د ډي آر سی ادینزي سرکل چیرمن حسین شاه خان یوسفزی د بریفینګ ورکولو سره زیاته کړه. کانټین کې دا سړي کنه چې دې کې د 35 سال زړې دښمنۍ او ډسپیوټس دا داسې د میاشت او کال والے نه دي. دا چې دي چې دې کې د سپریم کورټ نه واپس راغلي دي او د مختلف کورټس کې دي په مختلف وختونو ډېر اوږدې غټ مثال به دا درکړم چې تاسو اوس ځئ که نه نو په دې چکدره کې د دې سید ګل په دغه کې چې کوم دی نو یو تقسیم شوی دی نوی پارټیشن کې نوی او دغه جوړېږي. د عزیز الرحمن زما خیال دی دا د 27 سال مسله د رونو په منځ کې وه او هغې کې مونږ په 3 تاریخ کې فیصله مو کړه ژغورغه مو وکړه کمپرومایز هم وشو تقسیم هم ونه وکړو او هغه بلډینګ دننه تقسیم شو په دغه پکې کټینګ وشو او اوس چې کوم دی نو باید کې هغه نوی تاسو کنسټرکشن پکې روان دی تقریبا پلسترې پکې وشوې. دا ډسپیوټ دا د دې رونو ترمنځ ده د سکرونو ترمنځ ده. ما خیال صدر صاحب ته پته ده زموږ صدر صاحب دا د 26 کالو مسله وه ډسپیوټ او په کمرشل ځای باندې بیا په کمرشل کې د چکدرې بالکل په هغه زړه کې په هغه چوک کې بیا د سید ګل زموږ ورور دی د هغه په هغه کې پای کې مونږ داسې فیصله ورله وکړه چې هغه تیار شي بیا په خپلو بارونو کې تقسیم شو. هغې کې اوس د تقسیم نه پس ته چې کوم په دې کې یو غوږ د بل نه دی خبر شوی نه شر شوی دی نه چې چا ته خبره کړې نه چا دغه رجسټرنس کړی ښه په دغه باندې دغسې مونږ چې دا کوم په 3 میاشتو کې دغه زما خیال ده چې 12 کمپرومایز چې دي هغه پخلو شو. ډي پی او انویسټیګیشن کوزدر مشتاق خان دا وویل ډي آر سی چې کوم دغه دی که نه پرفارمنس دی د 13 کال اخرنۍ چې کومې 3 میاشتې دي په دې کې ټوټل موږ سره چې کوم ډسپیوټس ریفر شوي دي ډي آر سی ته دا 53 دي او ټوټل 53 شو. په دې کې 17 کسانو 17 فیملیز کمپرومایز په دې کې شوي دي. 17 فیملیز کمپرومایز ډېره لویه خبره ده. د علاوه لیګل ایکشن لپاره چې کوم دی دا 12 ریفر شوي دي او ټوټل موږ سره چې کوم پاتې شو دا 27 دي. 27 لا اوسه پورې پینډینګ دی. انشاءالله په دې 27 باندې هم د دې زموږ د ډي آر سی چیرمین او ډي آر سی څومره چې ممبران دي د دې ټول ډېر شبانه روز په دې باندې دغه شروع دی او انشاءالله دا 27 به ډېر زر تر زره یک طرفه شي که خیر. د انجمن تاجران صدر خواجه فیض الغفور په خپله وینا کې وویل نو دا زموږ د علاقې دپاره په حیثیت د زموږ ټول تحصیل د تاجر برادرۍ د صدر او د اصلاحي جرګې د مشر په حیثیت باندې موږ د ټول اکټیویټیز د دوی اپریشیټ کوو او دوی چې کوم نن راغله او د ولس په منځ کې د ولس سره ناسته د ولس په خوا کې دا ټول هغه خبرې دي چې دا د پولیس فورس بنیادي کردار چې پولیس چې کوم دی دا د ولس د منځ خلک دي موږ د یو بل نه نشو جدا کېدی نو زموږ به دا ټایز چې کوم د اتحاد او اتفاق دي او زموږ سره چې دلته داسې انرجیټک افیسرز دي بیا د هغوی سره داسې سبارډینیټ دي نو انشاءالله تعالی زموږ د علاقه او زموږ د وطن زموږ د چاپېریال به دا د خوشحالۍ د امن او د سکون ځای ګرځي.